بعضې کسان داسې دي چې هغو سره نقد مالم نی، سونم نی، سپینم نی، مال تجارتم نی، داسې نور شیانم نی، هغوی تعلقی د ذمہدارۍ سره یې تعلقی. نو په هغې باندې ورته صاحبانو یو خبره کومه چې کوم ذمہدار خلک دي او ذمہداري کوي د هغوی پټي دي او غله مله کېږي یا نور داسې چې کوم یو شی په پټي کې کېږي. امام اعظم ابو حنیفه رضی الله تعالی عنہ چې زمونږ الحمدلله د هغه په مذهب باندې یو قرآن او حدیث نه هغه مسله مستنبط کړې ده. دا یاد لرئ څومره چې پټي دي خلکو سره او په هغې کې هر قسمه پیداوار شي، خدا یاد لرئ پټي په مسله باندې ځان پوه کړئ. ها هغې چې کوم مالک دی که نه مالک، نو مالک عاقل بالغ کېدل یې ضروري نه دي. ها دا یاد لرئ مسلمان کېدل یې ضروري دي. اوس یو پټی دی پراپرټي ده هغه کرلی کږي او د هغه د لیوني ده، ای د لیوني په پټي وخت کې زکات ورکولو کې عاقل ته ضرورت نشته، که عاقل دی که مجنون دی، بالغ تم ضرورت نشته، که دا د ماشوم زراعت دی او پټی دی او که بالغ دی او که نابالغ دی. او صاحبانو حولان حول تم ضرورت نشته. کال ته خدای دکه چې دا پټی په کال کې 12 میاشتې 12 ځل پیداوار که 12 ځل به ورکي، 4 ځل پیداوار که 4 ځل به ورکي، یو ځل یم نه که خبره ختمه. په هغې کې دام نشته دی. یو پټی دی په کال کې 3 ځل پیداوار که 3 ځل به ورکي، 2 ځل پیداوار که 2 ځل به ورکي. مالک یا معشوم دی معشوم دی، مالک یا مجنون دی مجنون دی، صرف مسلمان دی او مسلمان دی. نو د پټي چې کوم پیداوار دی نه هغې دپاره عقل کېدل شرط دی، نه د هغې دپاره بلوغت شرط دی، او نه دا شرط دی چې په هغې باندې به کال تیري. کال خدای دکه چې میاشت اوس میاشت مخکې تا یو فصل کرلی دی، 2 میاشتې بعد هغه تا ته حاصل شو، بس هغې کې به ته څه ورکې زکات به ورکې. خو پیداوار کې چې دا کوم ځمکې پټي زراعت کیتی باړي څوکا ذمہدار خلک دي نو هغوی باندې څومره زکات او که هر شی دی زمونږ په نیز باندې. صاحبانو دا یاد لرئ دا د پټي اوبه کول علما فرمایي دا په 2 قسمه باندې دي. که خدایي اوبه کېږي الله جل جلاله طرف نه خدایي داسې دي چې بارانونه په کېږي او خدایي نهرونه دي او دا غټ غټ تالابونه دي او سیندونه دي او یعنی په اوبو ورکولو باندې ستا پیسې نه خرچ کېږي، پیسې لنډ اوږده دا بس پیسې دا نه خرچ کېږي. نو دا دي ته ویل کېږي خدایي اوبه. نو که ستا پټی په خدایي اوبو باندې غټ شو او تا ته فصل تر حاصل شو، نو مسله دا ده چې دا څه شی رانیولی دی او دا څه شی تا ته تر حاصل شو که نه دا ټول به 10 حصې کړې. په هغې کې صاحبانو عشر دی بیا ښه، په هغې کې 100مه حصه ده، په هغې کې 10مه حصه ده. او داسې به نه کړې مونږ او تاسو تر اول د خپل کور هغه هم بیل کړو او ټیکټر والا او تریشل والا چې کوم غواړي هغه هم تر بیل کړو، په پټي باندې کوم لګي هغه هم تر بیل کړو او د هغې نه پس 10مه. نه دا غلطه ده، ټول مکمل 10مه چې نه به د تریشل والا له ورکړي نه به د پټي دپاره یې ښودي، ټول حاصل شو. څو حصې به کړئ 10 حصې دي ته ویل کېږي عشر. 10مه حصه به خدای پاک جل جلاله په نوم باندې ورکړئ، 9 حصې دا د ستا شوې کور ته ویسه که خوریا او که کریا او که خرسیا او که ږدیا. دا کله چې اوبه د خدای پاک جل جلاله د طرف نه او که په دغه پټو پیداوار کې د اوبو په خړوب کېدو باندې ستا پیسې لګي، یعنی هرټ تاوي مشین دی لګولی دی د هغې بیل ورکې یا لارې نهر نه په مشین باندې راوستلي دي کس ته وله نیولی دی هغه یې اوبه کوي هغې له پیسې تنخوا ورکې. ستا په خړوب کېدو باندې څه لګي؟ ستا په خړوب کېدو باندې خرچه کېږي خرچه. نو په دغه پیداوار کې چې دی صاحبانو نصف عشر ورته یي 100مه حصه ده، بیا 20مه حصه ده. 20 یعنی چې دا څه شی پیدا شي که نه دا ټول 20 حصې کړه. یو حصه چاله ورکړه الله جل جلاله له 19 حصې دا د ستا شوې خدای پاک یې که خورې او که ږدې او که چالې ورکې او که خرڅې او که بیا یې کرې. نو دا د پټي چې څومره مالکان دي که دا غله په کال کې 1 ځل وشوه دغسې زکات دی پکې، که 2 ځل وشو په کال کې 2 ځل دغسې زکات دی، که 3 ځل وشو 3 ځل پکې داسې زکات دی، که 4 ځل وشو 4 ځل پکې هر 100 ځل وشو. دا بني چې بس دا خو کال کې یو ځل ما 1 ځل ورکړی دی. نه که هر پټي په پیداوار کې دا نشته. په نقد مال کې په کال کې 1 ځل یا مال تجارت دی یا سره دی یا سپین دی په هغې کې 1 ځل دی. نو دی وجه نه دا کوم ضروري مسائل ستاسو په وړاندې ما بیان کړه په دې 2مه جمعه باندې د زکات اهمیت ته وجه نه د زکات
اهم رکن د وجنه چې دا په دین اسلام کې ډیر اهم رکن دی. هیڅ کله به مونږ الحمدلله تاوان نه ګړو د یاد لري.